او پښتانه وایي د خوار ملا په اذان خلک روژه نه ماتوي. زموږ په خبره سر نه خلاصوه. اخر چې موږ مجبور اوسو چې هېچا نه کوله، موږ په بنو کې جرګې بنیاد کښېږدو چې بیا جرګې د خلک رالو، بیا هر یوه نارې ویلې د خان مومن خبره ول چا امر کړي دا مار ور ما. نو عزیزانو نن موږ په جرګو کې ګرځو، د چا بدي نه غواړو، د چا سره بد نه کوو. موږ په دې وطن کې دلته په پاکستان کې جمهوریت غواړو، دلته آئین غواړو، د آئین لاندې باچهي غواړو، او دلته د پارلیمنت د طاقت سرچینه غواړو. په افغانستان کې د لکې په اخوا افغانستان د افغانانو کور دی، د افغانانو اداره ده، د افغانانو پلار و نیکه ننګ دی. زه دا خبره کوم، هر وخت یې کوم چې په افغانستان کم پښتون نه خفه کېدی، خوا یې نه خفه کېدله، پر خپل ایمان دې سوچ وکړي. ایمان یې کمزوری سوی دی، ایمان یې کمزوری سوی دی چې په افغانستان خوا نه بد. افغانستان به آبادي، افغانستان به آزادي، افغانستان به مستقل خپل اجنډه دی. پاکستان به آزادي، پاکستان به آبادي، پښتون بلوچ سندی سرایکۍ په خپلو وطنو کې به د خپلو دغه واکدارۍ د خپلو نعمتونو دلته به د پښتانه بلوچ سندي جمهوري پاکستان دا زنده‌باد او هغه افغانستان زنده‌باد. دا د پښتونخوا ملي پارټي لاره. داسې به څوک نه کوي چې افغانستان به په ډبرو ولي لاس په درشان نشي. موږ پښتونخوا ملي پارټي د روس، پښتونخوا ملي پارټي د چین ډېره شکریه ادا کوي، ډېرې کور ودانۍ کوي چې زموږ په دې سیمه کې چې کم د جنګ د بدیو دوړې را روانې دي، دوی د افغانستان پر څنګ ولاړ او د افغانستان سره خپل سفیران دغه کړي دي. کور یې ودان، چینیان او پاکستان ته ووایي چې د افغانستان سره لار جوړه کړه، افغانستان مه ځایروئ. وای محمود خپل لار پرېښوه، د طالبانو ملګری شو. دغه طالب د ژبه ګرځم چې دی د وطن پر استقلال جنګېږي. او په هغه برېتو توبه مې د خبرې نه شم کولی، دا خلک لاس پام لري. په هغه برېتو زه د پښې مې شاړې کوم چې وطن خرڅوي. دغسې زه یم د ملا ملګری، داسې زه یم د طالب ملګری چې دی د وطن پر ننګه ولاړ. نور د وطن طالبان په هره پارټي کې شي. پښتانه عزیزانو په اشارو کې زه خبرې کوم. دغه خبره وه موږ لکه دغه وویل، طالبمن صاحب هم وویل، زیارتوال هم وویل، بلوڅ میرعزیز دی. بلوڅ د دې نه مخکې دا بله خبره وکړه. عزیزانو هر چا لاس ورکړی دی، یو کیسه یې راونه کړې. بلوچ جنګ کوي، ټکان کوي، مړي کوي، بدۍ کوي. سندیان زرداري صدر و، د صدر په تقریر کې دا خبره وکړه چې نیرونه به جوړېږي، دا د پاکستان د خیر نیرونه د ډېر ښه دي. بیا NFIC چې کوم اداره بیانوي دغه غرونه چې قبضه کوي، دا ډېر ښه کار دی. سندیان یو مخ راووتل، په دا ښه دوبې د سړکان مړکان ګډ بند کړ، بده ورځ یې جوړه کړه، زرداري هم مجبوره کوي، شهباز یې هم مجبوره کوي، بېرته یې هغه نیرونه په شا کړه. نن بلوڅ په جنګ اخته دی، خدای مه کړه. که سهار بلوڅ زما او ستا د دې پاکستان سره د توپک په خوله فیصله وکړي، دا به ته چیرې یې؟ بیا دی وایي ما په توپک ګټلې ده، ما د بلوچستان دپاره جنګ کړی دی، ما مړي کړي دي. زه به درته وایم چې عزیزه ستا په جنګ نه جنګ موږ کار نه دی. زه خپل عزیز لاس تړلی تا ته په لاس درکړم، عزیزانو دوو نومونه یې زه نه اخلم، ته یې په خپله وپېژنې. لاس تړلی یې تا ته په لاس درکړم، زما خپله خاوره ده، ستا خپله خاوره. که ما د ورور په رنګه ورور بولې په ګټه په تاوان کې، ما شریک بولې ګورنر وزیر اعلی په وار، نیم تاوان پر ما نیم پر تا، نیمه ګټه ستا نیمه زما، بیا د سره چلوم. او که نه کوې بالکل چې د هغو چې پښتونخوا جوړېږي موږ مه مجبوره کوه چې موږ دا ووایو چې جنوبي پښتونخوا د جلا صوبه سي او نه مې د افغانیه یې نه د پښتونستان. بیا موږ مجبوره یې دا وکړو. عزیزانو پښتانه وایي
وایي د بېدو د مړو برخې نشته، مړو ته خلک برخه نه ورکوي، نه بېدو ته برخه کوي، بېدېږو به نه. لاس راپورته لاس وله ورکړي یو بل ته. موږ بیا ښه خلک یو. او د خوشحال خټک یو شعر دی، چا چې موږ په لاس ورکړي یاران. او د خوشحال خټک یو شعر دی و چې زموږ کښتۍ یې ډوبوله خپل جهاز یې توپاني سو. د هر عمل یو ردي عمل سته، خدای خو سته. داسې یو حال پېښ سو، هغه دواړو رامنډه کړله، ستی دروازه یې سر لاندې کړ چې موږ دلته الیکشن کوو دواړو، هغه هم هغه بل هم. دغه خواري پښتونخوا، دغه خوار پښتون ولس، هغه یو د قومي اسامبلۍ ممبر کوي او بل یې د سینټ ممبر کوي چې تا چې کړي دغه پروا نه لري. اوس راغلی یې ننواتې موږ پښتانه خلک یو، تا به قومي اسامبلۍ ته ورسو او بل به سینټ ته ورسو. تا چې څه راسره کړي وو هغه دې وکړه، موږ دا درسره وکړو. بدې خبرې مه ورته کوئ، دا زموږ عزیزان دي. خپله خبره کوو عزیزانو، خپل تنظیم جوړو، خپل تنظیم جوړو. نن د اسامبلۍ اجلاس روان، بجټ اجلاس. په اسامبلۍ کې د عمران د پارټۍ درنې وي خلک، درنې وي. که دوی رښتیا وایي چې عمران خان را خلاصوو، که دوی رښتیا وایي چې عمران خان باید په جیل کې نه وي، په کار دا ده، زه نن نه یم ورغلی، زه د جلسې نه راتلم. په کار دا ده چې د عمران پارټۍ دا اوس چې کم حکومت دی، که فوج ملګری دی هم، که بل څوک ملګری دی هم، دا غیر عیني دی، دا ناروا دی، دا غلط دی. او پاکستان آئین دا وایي چې څوک آئین نه مني، څوک په آئین ولنډې وایي، څوک په آئین کې خېږي، د هغه خلاف راووځي وایي هغه یې هغې دی. داسې وایي جیل ته یې واچوي، پانسۍ یې کړي. موږ څوک نه پانسۍ کوو، لیکن د عمران پارټۍ که غواړي، نن په کار دا ده چې دوی د قومي اسامبلۍ په اجلاس کې وچ په سپیکر ته ولري چې دوی غیر عیني حکومت یاست، په ډاکه راغلي یاست، په غلا راغلي یاست، په زور راغلي یاست، ولکه یا خبره راسه وکړې یا بجټ راسه پاته. دوی کولی شي چې نه کوي، دا نو موږ مجبور یو، بیا موږ مجبور یو. ما ورته ویلي دي چونکې عمران هلته دوی پارټۍ درلوده، ما دا خبره ورته کړې ده چې وروره د دې ناروا حکومت خلاف راوتل خو به غواړي. نو راوتل طریقه ما ورته دا به وکړو، دا د روانه جمعه یا هره جمعه چې تجدي په پاکستان کې تر لک بالا ماجتونه، یو نیم لک 2 لکه ماجت دی په هر کلي کې پښتونخوا کې هم شته، بل ځای هم شته. د جمعې لمونځونه کېږي. ما د جمعې په لمانځه کې که په مسخیل کې، که په مراڼي کې، که په ګلګت کې، که په چترال کې، که په چمن کې، که په ګومل کې، که په دغه کې سیوی کې، که په پنجاب کې، د هر جمعې په لمانځه کې په کار ده چې موږ راووځو، د تحریک انصاف کارکنان او د پښتونخوا ملي پارټۍ ملګري د تحریک تحفظ عین پاکستان او 3 نارې وکړو. اردو باندې به څه وایم؟ اردو باندې څه مجلس ښه دی، اردو خو بیا دې خلکو خوا بدېږي. جیب نو عزیزانو، ما دا ورته ویلي دي چې د په جمعې په ورځ له ګلګته نیولې تر لسپېلې، تر کراچۍ، تر ګوملې، تر چمنه پورې، دا د جمعې په ورځ به راوځو. ملایان، پیران، زموږ اهل تشیع ملګري تحریک تحفظ عین پاکستان چې دلته به آئین وي، دلته به انصاف وي، دلته به رشوت نه وي، دلته به درواغ نه وي، دلته به سم آزاد او انتخابات وي. عزیزانو چې موږ 200 کسه په ماجد کې راوځو، 200 کسه، که په پاکستان کې 1 لک ماجد ته دا 2 کروڑه خلک، 2 کروڑه خلک نه ښکنځل کوي، نه بدې خبرې کوي، دا خبره کوي چې زه انصاف غواړم، زه رښتیا غواړم، زه رشوت نه منم. اوس پاکستان لاړې، پاکستان په بده اخته شو، پاکستان کور خراب شوی دی. خدای پې په لغته وایي وروره د دا لرې لویو بلډینګانو څه لرې ژغورئ، دا د غلاو بلډینګان یې جوړ کړي، دا کوچنی دی، دا خو ډېر کوچنی. یا یې دغه بلډینګ یې جوړ کړی 14 پوله، 14 چته چیز یې پر لیکلي دي، هلکه په خدای مه لنډې وایي، زه شرم وکړم بې غیرته. چیز یې پر لیکلي هذا من فضل ربي،
د عربي چې د قرآن شریف راغلي دا د خدای پاک فضل دی هلکه ته خدای پاک د کور سره نږدې کور دی پر تا یې فضل دی ما ټکان پر کړي دي غلط ډاکا بې ایمانه دروغجنه سم پر ولیکه دا د رشوت زور بل ځای پر ولیکه چې ځان په غلا جوړ کړ بل ځای ولیکه دا مې په پلاني کړ هذا من فضل ربي دا د خدای کار د خدای کار ته ځان برابروي د خدای کار به پرې کېږي عزیزانو موږ به عزیزانو وچ فیصله کړو که تبلیغ یې زنده باد که جماعت اسلامي یې زنده باد که جمعیت علما اسلام یې زنده باد که ANP یې زنده باد عزیزه ته د دې پښتون کام بچی دا کام د دنیا جهان په نعمتو رب سوللی دی الله پاک دریابونه ګرد ته ورکړي دي دغه ځنګلونه یې درته ورکړي دي د دنیا جهان نعمتونه یې ورکړي دي زه اکثره دا خبره کوم چې په سوره رحمان کې الله پاک کوم نعمتونه بیان کړي دي ګر ستا په وطن کې ستا بیا موږ د لوږې ورک کله په دوبۍ کې کله په فلاني ځای کې بیا دې پرېږدي